لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دا لوړای کړي اوسیدونکو مرګرو غمزپلو مسلمانانو، دا داسې یو حادثه راغلی ده چې دا په باجوړ کې هم ده او دا په بونیر کې هم ده او دلته هم ده او په څه نورو ځایونو کې. بونیر ته زه پرون تللی وم او د هغه ځای حالات چې ما وکتل نو داسې هغه کلی روان شوی دی، سړی ډوی نه چې دې ځای کې دا کورونه او دا آبادۍ و. داسې ګټان راغلي دي چې خلک وایي چې دا ګټان نه موږ په دې غرونو کې لیدلي وو او نه هم په دې ځایونو کې لیدلي وو. نن ستاسو دې کلي ته رالو نو دا هم موږ وکته چې کورونه روان شوي دي، بچي یتیمانان شوي دي، چاته مور پاتې ده او بچي مړه دي او چېرته پلار پاتې دی او بچي مړه دي. دا یو داسې حادثه ده چې که تاسو له څوک لکونه او کروړونه خو پرېږده، که اربونه روپۍ درله درکړي نو دا غم پرې لر کېږي نه. او دا یو داسې حادثه ده او یو داسې غم دی چې دا څوک د چا نه اوچتولی هم نه شي. په ما یو وړوکی غوندې غم راغلی و، شپږ جینکۍ وي، یو هلک و، هغه شهید شوی و اکسیډنټ کې. او هغه غم چې ما لیدلی نو ما ته د بچو غم هغه معلوم دی چې د بچو غم او بیا د مور او پلار غم او د وروڼو خویندو غم هغه سړی څنګه برداشت کوي. خو د اردو یو شعر دی، یو شاعر وی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کروں، غم دی ساعتی غم سہنی کی راحت دے دی. که دا الله نه ګیلې ځای وی نو ما به ترې کړی و، خو ګیله ځکه نه کوم چې غم یې راوستی نو د برداشت طاقت یې هم راکړی دی. که اولاد مړېده او پلار لیونی کېده، پلار مړېده او اولاد لیوني کېدل نو الله باندې هېڅوک ضرور نه و. دا الله نه چا انتقام او بدل نشي اخیستی. خو دا هم د الله احسان دی چې چاله طاقت د برداشت ورکي، غمونه راولي او د برداشت طاقت ورله ورکي. قرآن کې هم الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و یو تن الله داسې تکلیف نه راولي چې د هغې وس نه رسي، بلکې الله د هغې مطابق طاقت ورله ورکوي او هغه تکلیف برداشت کوي. خو دا تکلیف چې راځي نو دا په غټو خلکو باندې راځي، په بادرانو خلکو باندې راځي، په دینداره خلکو باندې راځي. یو خو هغه چې د الله عذابونه یې هغه په کافرو باندې راځي، په مسلمانانو نه وي. ځکه تکلیف درې قسمه وي، یو هغه تکلیف وي چې هغه عذاب وي، یو هغه تکلیف وي چې هغه تکلیف او مصیبت دی او فایدې دپاره. د خدای عذاب هغه په کافرو باندې راځي، او تکلیف او مصیبت چې مسلمانانو باندې راځي نو د هغې دوه وجې. یا الله هغه انسان له مقام زیاتی او اوچتی، لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. زیات تکلیفونه په انبیاء علیهم السلام راغلي وو او بیا چې څومره سړی غوره وي نو دومره پې تکلیفونه راځي. پیغمبران د الله د هر چا نه ډېر خوښ وو او بیا سردار د انبیاء علیهم السلام زمونږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله د ټول مخلوق نه ډېر خوښ وو. د هغه د پیدایش نه مخکې د هغه پلار وفات شو، هغه وړوکی او د هغه مور وفات شوه، د هغه نیکه تربیت کو هغه ته وفات شو، تره تربیت کو ملګرتیا کول هغه ته وفات شو،
که زمونږ په پښتنو کې وایي خلکو به وي معاذ الله چې سپېره دی خدا الله خیله مخلوق ته چې که زه په چا تکلیف راولم د هغې دا مطلب نه دی چې هغه زما بدي شي بلکې کېدی شي الله هغه له یو بل مقام یو نعمتونه یو خوشحالۍ ورکوي د هغې په بدل کې په ما چې تکلیف راغلی د هغې نه بعد چې کومې خوشحالۍ او نعمتونه دي نو دا مخکې نه و تاسو باندې تکلیف راغی زه تاسو ته دا دعوې سره وایم چې دې نه بعد به الله په تاسو داسې نعمتونو بارانونه کوي چې دنیا به ورته حیرانوي زړه مه غورځوئ الله زیاتې نه کوي چا سره ومه نو انبیا علیهم السلام له به الله مقام او درجه اوچتوله کله په عامو انسانانو تکلیف راځي نو عام انسانان ښه سړي نو هغوی نه یو نیم چېرته غلطي شوي الله پې تکلیف راولي د دې دپاره چې قیامت کې دی پاک ساکي او د دغه تکلیفونه د هغه غلطۍ او ګناهونه الله معاف کړي په هغې باندې نو دا تکلیفونه چې راشي ظاهري خو موږ ته ډېر لوی تکلیف ښکاري او ولې به تکلیف نه یې ځکه کورونه روان شي بچي مړه شي زنانه مړې شي نارینه مړه شي شهیدان شي کالي او زیورات روک شي سامانونه روک شي دا یو ظاهري او لوی تکلیف دی خو د هغې نتیجه هغه ډېره بهتره او ډېره غوره یو د الله نعمتونه د هغې بارانونه شروع شي او بیا پې سړی نه پوهېږي چې دا نعمتونه څنګه رالل په تاسو هم دا نعمتونه راغلي دي علما ډېر راغلي دي او تاسو ته بیانونه او تقریرونه کړي زه بیان او تقریر اوږد نه کوم تاسو له یو تسلي در کوم تکلیف په تاسو راغی مصیبت تاسو ولیده خو ګوره دې نه زیات دړمن هغه نور خلک شو چې ستاسو دا تکلیف اوري نو هغه دړمن امام در شپې خوب نه و کړی او کله به دننه تلم او کله بهر چې د خلکو به څه کېږي ما طلباو له ټول له چوټي ورکړه او ملګرو ته مې ووایي ما ځان ورسوي او د دغه خلکو امداد وکړئ چې څومره کولی شئ د لاسو او خپو د مالي چې څومره کولی شئ نو امداد وکړئ نو مصیبت تاسو ولیده خو تکلیف ګورې په نورو خلکو هم دی او ستاسو نه زیات دی او تاسو به د هغوی همدردۍ لیدلي که سیاسي تنظیمونه دي که دینی تنظیمونه دي که طالبان دي او که مولیان دي او که عوام دي ټول رامنډې وایي او د تاسو سره په دې خټو کې اړم یو خدمت کوي او کار کوي زموږ غوندې بوډاګانې نو هغوی دعاګانې کوي او چې د وسې سره سي نو ملګرتیا در سره کوي زړه مه غورځوئ د الله نه ګیلې ونه کوي دا وایي چې موږ هم د الله یو که نه دا کوم آیت چې ما ووي په هغې کې الله موږ ته یو څو ډېرې خوږې خبرې کوي یو دا چې الله وایي هغه کسان چې هغوی تکلیف پې راغی هغوی صبر وکړه او هغوی وایي موږ هم د الله یو موږ به هم الله څخه ځو نو الله وایي هغوی له مبارکي ورکړه هغوی له بشارت ورکړه هغوی له زیری ورکړه موږ له چې یو ښه عزتمند سړی د دې ځای او ډي پي او یا ډي سي او یا ډي ایس پي هغه مبارکاله راشي نو موږ خوشحاله یو په ګیره لاس او برې تاوو ما له فلانې مبارکاله راغلی نو چې الله مبارکي درکوي نو د دې نه لوی شی به بل څه چې الله وایي وبشر صابرین زیری ورکړه هغه صبرناکو ته چې هغوی وایي انا لله و انا الیه راجعون موږ هم د الله یو دی موږ نه مخکې لاړل موږ هم ورپسې روان یو او یو خبره بله کوم چې کافر مړ شي نو کافر خپی ځکه د هغوی ټول عمر جدایي راله څوک به جهنم کی څوک به جنت کی عزیزان او خپلوانې خو مسلمان چې مړ شي نو مسلمان بیا یو ځای کېږي د هغوی سره په جنت کې ګناهونه الله معاف کوي پیغمبر به شفاعت کوي او الله مهربانه دی نو دا مصیبت او تکلیف په تاسو راغلی دا ډېر لوی مصیبت دی په دې کې که څوک امداد وکړي څوک نصرت وکړي تاسو هغې ته محتاجه نه یې الحمدلله ټولو په خپلو لاسو ګټلي دي کورونه جوړ کړي دي کاروبارونه کړي دي او کوئ او بیا به هم کوئ دا نه چې تاسو دغې ته محتاجه یې خو هغه خلک دې شکر وباسي
چې هغه تاسو له سراړي او تا په دې ثواب کې حصدار شي او شریک شي. په دې سلسله کې زما شاګردان زما ملګري ما رالیږلي وو، نور علما او طالبان هم راغلي وړم دي، خدمت یې کړی، که سری لاس له راغلي نو مې درکړي او که پیسې راغلي نو مې درکړي، ټولو علماو کړي دي. او دا الله دنیا ته ښیي چې دین چې دی نو دا سړي ته انسانیت ښیي او امانتداري ښیي. که هغه د هرې مدرسې طالبي، که هغه د هرې مدرسې ملایي، خو تاسو ته دا ښکاره کړه چې ګورې دا امانتدار خلک دی او ستاسو امانت ضایع کوي نه. څنګه چې دین را رسوي دنیا کې هم امانتدار دي او امانت پوره کوي. په دې سلسله کې موږ خو دوره وس نه رسي او نه څه ډېر غټ کاروباریان او دغه یو، خو د خپل طاقت مطابق موږ یو ملګرو له یو اواز ورکړ او هغه ملګري هم راغلل او موږ هم د خپل وس مطابق څه لږ غونته کې امداد ځان سره راواغسته. ما مولانا صاحب ته وویل ما یاره زه د ماډو نوم ماله او ته یې اوس هغه کلي ته، زه هغه کلي ته ځکه نشم تللی چې زه غمزده ووینم، هسې نه زړه مې کمزوری او غرې مې ونیوي او خبرې هم بیا نشم کولی. خو ده راته وویل چې هغوی به تسلي وشي چې ته را سره لاړ شي. نو ما دله څه لږ غونته تعاون ورکړ. اما تا ته پته چې چا څومره نقصان شوی، دا د تورانه کې د مخو کې هغه اوبه دي صرف، هغسې نه څنګه چې په کار و. خو دی به بیا مناسب چې کم خلک یې هغوی سره دا تعاون زما طرف نه وکړي. زه ستاسو ورور یم، ستاسو عزیز یم، ستاسو د دې علاقې یم او دې کلي ته زه 30 کاله تقریبا 32 کاله مخکې راغلی وم. دغه جومات کې مې تقریر کړی له هلک وم، بیا یو ځل راغلی وم او دلته مې بیان کړی، دا مې 3م ځل دی چې دې کلي ته رالم، خو هغه په خوشحالو راغلی وم او نن په تکلیف باندې او په غم باندې رالم. الله دې زموږ دا راتلل ستاسو د غم د لر کېدو سبب وګرځوي. الله دې ستاسو زړونو له تسلي ورکړي. الله دې هغه بچي او هغه مشران چې هغه شهیدان شوي دي دعا وکړي چې الله هغوی له هغه جهان ښایسته کړي. الله ستاسو د ټولو او زموږ دپاره شفارسیان په آخرت کې وګرځوي. څوک چې ژوندي دي او غمونه پرې راغلي، الله د هغوی په زړونو پټی ولګوي او الله دې ورله تسلي ورکړي. د چا کورونه روان شوي، د الله دا زاړه کورونه خو روان کړل، خو الله ته ورله لوی لوی بنګلې ورکړي. الله ته ورله ډېرې خوشحالۍ ورکړي. الله ته د نورو تکلیفونو نه وساتي. الله دشمنۍ او تربګنۍ ختمې کړي. الله دوی په منځ کې مینې او محبتونه زیات کړي او الله موږ د نورو آفتونو نه وساتي. الله موږ کمزوري یو، دوره برداشت نشو کولی. الله ته موږ د نورو تکلیفونو نه وساتي او الله زموږ د ملک کې امن او خوشحالي راولي. الله زموږ مینې او محبتونه نور هم زیات کړي او الله موږ د نورو تکلیفونو نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.